الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام المتقين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مرشدي يا محبوب رب العالمين. رب العزال خالق کائنات رب ذوالجلال په دغه مبارک میاشت کې د زبرګي او د رجب المرجب په دغه سعادتونو لمحاتو کې او په دغه مبارک ورځې په دغه سعادتمندونو اوقاتو کې زموږ د حاضری لیدل اوریدل ویل په خپل عظیم بارگاہ کې قبول مقبول و منظور فرمائی. او رب العزال خالق کائنات زموږ استاسو د دین متین دین اسلام باندې پوها او مقبول شوی عمل زموږ استاسو نصیب فرمائی. تیری جمعه باندې د قرآن کریم فرقان حمید د عظمتونو او د قرآن کریم د حکمتونو په حواله سره د دې جهاد نه خبرې شوې وي چې قرآن کریم فرقان حمید هغه مظلوم کتاب دی چې دغه حکمتونو دریا نه د ملغلر راوستو په ځای باندې مسلمانان اول د خپل د حکمتونو د غلوی دریا سره ظلمونه کوي او ستمګری روانه ده او مسلمانانو د خپل کلام عظیم ته شاګرځولې ده او بیا تیر په تیر باندې په سویډن کې او دارنګې د هغې ورځو نه بعد په مختلفو ځایونو کې د قرآن کریم د بې حرمتۍ په نږدې ورځو کې څو قسمه واقعات وشول. خو زه به نن په دې جمعه کې خپلو حاضرینو ته او سوشل میډیا په ذریعه باندې ټولو سامعینو ته او کتونکو ته دا پیغام وړاندې کولو کوشش کومه چې پښتنو یو متل دی چې نور په ګوته باندې نه پټیږي او په اردو کې یو متل کیږي چې پونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. صرف پوکو وهلو باندې دغه لوی چراغ د قرآن کریم څوک مړ کولی نشي. هر قسمه سازشونه به وشي چرته به د قرآن کریم فرقان حمید د سوځولو بې حرمتي وشي، چرته به د قرآن کریم فرقان حمید العیاذ بالله پاڼې اوش کولی شي پر وډونو باندې به ګزار کړی شي، دا بې حرمتي به وشي. په مختلفو طریقو باندې به په مختلفه دنیا کې د قرآن کریم بې حرمتیانې به کیږي، خو مغربي دنیا دا خبره واوري چې دا هغه چراغ نه دی چې په پوکو وهلو باندې مړ کیږي، دا هغه نور دی چې په ګوته باندې پټیږي نه. د دغه قرآن کریم چې کوم حقانیت دی، د قرآن کریم چې کوم نورانیت دی، د قرآن کریم چې کوم فیض او برکت دی، دا به د قیامت تر مازیګره پورې آباد وي. دا څوک مړ کولی نشي او نه دا نور څوک په ګوته باندې پټولی شي. خو ضروري خبره دا ده چې لکه څنګه په تیر خطاب کې گزارش شوی و چې د دغې بې حرمتیانو کې څه ناڅه زموږ مسلمانان په خپله باندې ملوث یو چې چېرته مونږ قرآن کریم ته څومره شا ګرځولې ده، قرآن کریم تلاوت ته، د قرآن کریم ترجمې او تفسیر ته، قرآن کریم کې درسونو کې ناستې ته، د قرآن کریم فرقان حمید سره تړلی شوي څومره محافل مبارکه او مجالس مقدسه دي، د هغې سره مونږ څومره ربط او تعلق دی هغه په زړه کې مونږ ته ښه پته ده. او دا روګرداني چې ده قرآن کریم فرقان حمید باندې خلق بیا یو قسمه
زبردستی باندې د بے حرمتۍ ناکام کوششونه کوي. خدا خبره قرآن کریم فرقان حمید واضحه کړې ده. سورة صف کې رب العزال خالق کائنات په خپله باندې فرمایلی دي. رب العزال ارشاد فرمایي یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کرہ الکافرون. خالق کائنات رب ذوالجلال ارشاد فرمائی د کافرانو هغه وخت نه چې د حضور مبارک دور حضور رب ذوالجلال فرمائی د حضور مبارک په دور کې د کافرانو دا سازشو یریدون لیطفئوا نور الله چې دوی د الله نور چې کوم قرآن دی اسلام دی دا په پوکو وهلو باندې د الله نور مړ کی، د الله نور بجاو کی، د الله نور ته اختتام صورت ورکی. خو رب ذوالجلال ارشاد فرمائی چې والله متم نوره، او داسې خبره نه ده چې کافران به په خلو باندې پوکی وهي او د قرآن چې کومه چراغ دی ډیوه ده دا به چرته په خلو باندې مړه کی. الله فرمایي چې رب ذوالجلال خالق کائنات دغه نور لره پوره کوونکی دی. الحمدلله نواخله تر والناس پورې چې رب ذوالجلال کم کلام پاک په لوح محفوظ کې لیکلی شوی او رب ذوالجلال کم کلام پاک د حضور مبارک د پاره د کم کتاب انتخاب کړو د اولنی حرف نواخله تر اختتام حرف پورې رب ذوالجلال خپل کلام ته تمام ور نصیب کړو. اکمال رب ذوالجلال فرمایلو او کمال او کمالیت رب ذوالجلال قرآن کریم ته ورکړو. د دې د وجې نه د کافرانو په سازشونو کې چې دا قرآن کریم ته خلق ورنږدې نشي، قرآن کریم خلق زړه ته رانږدې نه کی، دین اسلام نه خلق متنفر شي، بله حربه دا وه چې قرآن کریم فرقان حمید سورت آل عمران کے ذکر کردے دا. رب العزال خالق کائنات ارشاد فرمائی وقالت طائفة من اہل الكتاب آمنوا بالذی انزل على الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلهم یرجعون. دویم حربہ دا کافرانو داوا چې یو مشرانو با خپلو کافرانو کشرانو ته دا وویل چې خلکو داسې وکئ چې لاړ شئ او مسلمانانو سره کښېنئ او تاسو په قرآن کریم باندې ایمان راوړئ، دین اسلام ومنئ، په سحر کې ورشئ چې موږ مسلمانان شو، موږ ایماندار شو، قرآن کریم زموږ کتاب دی، حضور مبارک زموږ رسول دی، دین اسلام زموږ دستور دی، تاسو دا ومنئ او تاسو به مسلمانانو سره کښېنئ. کشران به راغلل، کلمه به مې ویله، اسلام به م راوړو، ظاهره به مسلمانان هم شول. خو چې کله به ماښام ته نږدې وخت شو دا کسان به پوه کړي وو چې تاسو به واپس ووایئ چې موږ قرآن نه منو. ولې قرآن نه منئ؟ د دې دپاره به انکار وکړي چې هغه مسلمانان چې چا کلک ایمان دی په قرآن باندې، په دغه خپل قرآن باندې ایمان راوړلو کې شک کې پرېوځي، د دې دپاره چې تاسو د قرآن نه واپس لاړ شئ او واپس کافران شئ، دا شته مسلمانان به په شک کې پرېوځي چې قرآن کې ولې څه چل دی چې دا خلق سحر مسلمانان شول او دا خلق واپس ماښام کافران شول. په قرآن کې څه شک و شبه شته، قرآن کریم کې څه کمزوري شته. د دې د وجې نه د کافرانو بله حربه دا وه چې مشرانو به کشرانو ته ویل تاسو سحر کې مسلمانېږئ، واپس په ماښام کې کافران کېږئ، د دې دپاره چې مسلمانانو ته شکوک و شبهات پرېوځي چې په قرآن کې څه کمزوري پرته ده چې دا خلق راغلل او سحر مسلمان شول او واپس ماښام کافران شول. د مسلمانانو په زړونو کې به د قرآن په حق لږ شکوک و شبهات په راشي. څه ډېر خلق به داسې وي چې د قرآن کریم نه به واپس روګرداني وکړي. خو لیکن رب العزال خالق کائنات چې کومه منشا او کومه اراده دا وه چې داسې کله هم د دوی دا ارادې رب ذوالجلال پوره نه کړې، بلکې د مسلمانانو ایمان به نور هم زیات شو.
د مسلمانانو هغه اعتقاد په قرآن کریم باندې به نور هم اوچت شو. مسلمانانو کې به جذبات ایمانی او جذبات عملی و پکې نورم عروج ته ورسېدل او خلکو ته به دا خبره کوله چې تاسو به هغه بدبخته قوم یې چې د قرآن رڼا ته رانږدې شوئ واپس تیارو ته لاړئ. اسلام خو هغه رڼا ده چې مسلمانان سوري لاندې ناست دي، رڼا لاندې ناست دي، اوس هم په رڼا کې دي، سبا هم په رڼا کې وي، بل سبا هم په رڼا کې وي. دغه قرآن کریم د رڼا په خاطر باندې به په قبر کې هم رڼا وي، انشاءالله العزیز په آخرت کې به هم رڼا وي. خو لیکن مقصد مې دغه دواړو آیاتونو د پیش کولو مقصد زما دا و چې رب العزال خالق کائنات مونږ ته د دغه منحوسو د دغه بی ایمانه خلکو چې اوس د بغیرتوب اظهار کوي او ارادې لري او قرآن کریم به حرمتي کوي، د دې تاریخ مونږ ته قرآن کریم 1400 کاله مخکې بیان کړی دی چې دا اوسنۍ خبره نه ده چې د قرآن کریم په خلاف باندې مختلف قسمه حربی کیږي، منصوبی جوړیږي. دا څه نوې خبره نه ده، بلکې د حضور مبارک په زمانه کې د دوی انداز داو چې دوی به په خپلو سوچونو په فکرونو کې د قرآن د ډیوې مړه کولو اراده وه. رب ذوالجلال فرمایي د ما قرآن هغه چراغ دی چې خلو په پوکو باندې مړ کیږي نه، بلکې دا هغه چراغ دی چې د قیامت تر مازیګره پورې به رڼا ورکوي. بس خوښه د هر چا خپله ده چې د دغې رڼا نه څوک رڼا اخلي او که نه، انسان خپله خوښه ده. خو دغه رڼا قرآن چراغ چې دی تر مازیګر د قیامته پورې به دا آباد او ودان بي او دا به بلیږي او هغې چلونو طرف ته د هغوی مکر او فریب طرف ته رب ذوالجلال قرآن کریم کې اشاره وفرمایله چې دا دومره منحوس قوم دی، دا دومره بغیرته قوم دی چې د هغوی انداز د چال ته ګورئ چې د دې د وجې نه به مسلمانان شول چې خلک مسلمانان مونږ باندې اعتبار وکړي او مازیګر او ماښام به ځکه کافران شول، سباله به ځکه کافران شول چې مسلمانان په شکوک و شبهات کې وغورځوي. یاد ساتئ دوستانو، که چېرې د مغربي دنیا دا تصور وي چې مسلمانانو د سینو نه په دغه قرآن کریم بې حرمتۍ په سوځېدو باندې به د مسلمانانو د زړونو نه د قرآن کریم عظمت ووځي، یاد ساتئ دا سوچ د کلم نه لري. د قرآن کریم رڼا او برکت به د معاشرې د مسلمانانو نه اوچت شي، دا کلم دوی په دې کې نشي کامیابېدی. د قرآن هغه رڼا ده، د قرآن کریم هغه فیض او برکت دی چې څوک یې په لپیټ کې راشي او قرآن کریم په دغه برکاتو کې د چا نصیب شي، رب ذوالجلال اخته بیا قرآنی ایمان او قرآنی جذبه هغه ور نصیب کوي چې هغې باندې بیا تاریخ ګواه دی. د دې د وجې ناظرینو چې هر څومره مونږ دغه خلکو سازشونو باندې خبرې وکړو، قرآن کریم په هغې باندې ګواه دی. تر دې پورې چې د حضور مبارک علیه الصلاة والسلام دپاره، تر دې پورې چې د صحابه کرامو مبارکانو دپاره هغوی چې کوم سازشونه کړي دي، د حضور مبارک له دعوت ورکړو چې راشئ تاسو د مونږ په کور کې د روټۍ دعوت دی. حضور مبارک د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مبارک سره روان شول. کافرانو ورته وی تاسو دغه دیوال لاندې سوري ته کښېنئ او مونږ تاسو ته بیا اواز کوو کور ته به رادننه شئ. دغه کافرانو سازش دا و، یو غټ کاڼی یې بره چت ته خېجولی و او حضور مبارک یې هم دغې کمرې د دیوال په سوري کې کښېنولی و چې کله کافران وختل بره او بره نه یې کاڼی په حضور مبارک باندې راګزارولو، رب العزال خالق کائنات جبریل ته وفرمایي چې زما محبوب د دغې کافرانو د سازش نه بچ کا. جبریل السلام مبارک راځي او په خپلو وزرو کې حضور مبارک او بکر صدیق رضی الله تعالی عنه مبارک د هغې ځای نه لرې کړل چې په کوم ځای کې دوی کاڼي ګزار کولو. لیکن هغه سازشونه د حضور مبارک د مرګ په خلاف باندې که چېرې مونږ د هجرت واقعې طرف ته وګورو چې هجرت ولې راغی، حضور مبارک شپې په پټه باندې ولی وتو، حضور مبارک په خلاف باندې چې کم دوی په خپلو مجالسو کې کمې مشورې کولې، شیطان به پکې ناستو. یاد ساتئ هغه مجالس او هغه مشورې او هغه منصوبې
د قرآن په خلاف هم شوي دي، د حضور مبارک په خلاف هم شوي دي، د دین اسلام د مټاوېدو په خلاف هم شوي دي. خو الحمدلله په ټوله دنیا کې نن هم حضور مبارک زنده‌باد دی، د هغوی مبارک نامه زنده‌باد ده، د قرآن کریم رڼا آباده ده، د اسلام قرآن د حضور مبارک فیض او برکت آباد دی. دا څوک مړ کولی نه شي. خو صرف سوال هم دلته دا وي چې کلم داسې خلاف خبرې راشي، په دې کې لکه څنګه ما عرض وکړو دا رڼاګانې په خلو په پوکو بندولی نه شي. خو دا خبره ضرور ده چې په داسې حالاتو کې د مسلمانانو امتحان ضرور وي چې مسلمان په دې وخت کې د دغه قرآن دپاره، د دین اسلام دپاره، د حضور مبارک د ناموس دپاره مسلمان څه کردار ادا کوي، د مسلمانانو څه کردار اپناوېدل پکار دي. هغه امتحان په موږ باندې ضرور وي. او نور د یاد ساتي د قرآن کریم فیض او برکت چې دا به تر قیامت ته مازیګره پورې جاری وساري وي. یاد ساتي چې کومو خلکو څومره وس دی، لکه څنګه ما تیر ظلم په دې باندې زوره نه ورکړې وه، د هر چا یو خپل کردار دی. د قرآن کریم د تحفظ او د ناموس رسالت تحفظ دپاره د هر مسلمان یو خپل کردار دی. غټ اور لګي، په یو غټه بټۍ کې اور لګي، خو دا کردار د چا وي؟ دا د یو وړوکي ماچس وي. وړوکی ماچس ولګي او هغې ته اور میلاو شي. یا ساتئ په دغې غټ اور لګېدو کې د ماچس د ټول نه غټ کردار وي. دارنګې که چېرې مونږ غټ لرګي حساب نه لرو، د یو لوی بټۍ مثال نه لرو، یا ساتئ ما او تا یو ماچس کردار ضرور ادا کولی شو. که چېرې د قرآن کریم په خلاف باندې څه قسمه خبرې راغلې، د حضور مبارک په ناموس باندې چا ګوتې اوچتې کړې، مونږ به دا نه وایو چې بس هر څه به حکمرانانو ته پرېږدو، هر څه به مونږ علماء کرامو ته پرېږدو. نه نه، د عوامو خپل کردار دی، د علماو به خپل کردار وي، د مشایخو به خپل کردار وي، د سیاستدانانو به خپل کردار وي. هر څوک به خپل کردار او ذمه ادا کوي، هغه نه بعد به هغوی ته یو بې مثاله او لامثاله جواب به هغوی ته بیا میلاویږي. د دې د وجې نه حاضرینو د هر چا یو خپل کردار دی. خو لیکن چې څوک هم په خپل کردار کې شاته پاتې شو، رب ذوالجلال به د هر چا نه خپله پوښتنه کوي. که چېرې هغه علماء کرام چې کم علماء کرامو ته دغه قرآن د وجې نه د پټکی ور په سر شوی دی چې حفظ یې وکړو پټکی وله ووهئ، درس نظامی ختمه کړه پټکی وله ووهئ. که چېرې دغه علماء کرامو ته دا عزت د دغه قرآن نه میلاوي، علماء کرام به فرقاوریت پرېږدي، دیوبندیت به په شا باندې پرېږدي، بریلویت به په شا باندې پرېږدي، وهابیت به په شا باندې پرېږدي، پنجپیریت به په شا باندې پرېږدي، وهابیت به په شا باندې پرېږدي. چې څومره فرقواریت دی، فرقې به خپل خپل افکار او سوچونه په شا باندې پرېږدي د یک قرآن دپاره چې تمام فرقواریت والا چې کوم حاملین دي او څومره فرقې دي، ټولو اتفاق دی چې قرآن د الله برحق کتاب دی. د دغه علماو له به اتفاق ضروری وي. که چېرې د 2-3 روپو دپاره یا د یو منصب دپاره یا په یو علاقه کې د خپل سیاست چمکاوېدو دپاره یا په یو علاقه کې د خپل ځان کامیابېدو دپاره خلک راوچتېږي او د خلکو علماو اتفاق کوي، نو بیا دې خبرې هم اتفاق پکار دی چې که چېرې یو منصب دپاره یو علاقه کې د خپل هولډ راوستو دپاره د علماو اتفاق باره کې کوششونه کېږي، نو د قرآن کریم په خلاف چې کوم سازشونه کېږي هغه کې هم د علماء کرامو اتفاق پکار دی چې کم مختلف فیه مسائل دي په شا باندې پرېښودل پکار دي. ټولو فرقو له اجتماع پکار ده، اتفاق پکار دی، په یو صف کې ودرېدل پکار دي. ځکه چې دا قرآن کریم موږ ته په خپله باندې فرمیل چې ولا واعتصموا بحبل الله، د الله په رسۍ په قرآن باندې منګل ولګوئ، او ولا تفرقوا، او خپل منځ کې بیا اختلاف مه کوئ. د دغه حبل الله دپاره، دغه قرآن کتاب الله دپاره د علماو اتفاق ضروری دی. او که اتفاق یې ونه کو او د دغه قرآن په خاطر باندې مونږ پټکي ووهل او دغه قرآن د وجې نه مونږ ته عزت میلاو شو او د قرآن دپاره مونږ اتفاق ونه کو، رب ذوالجلال به اول د علماو نه پوښتنه کوي، اول به دغه صاحب منصبونو نه
او د مسندونو نه پوښتنه کوي چې اے صاحبانو د مسند، اے صاحبانو د ولایت، اے صاحبانو د علم او د عرفان، د ما د کلام سره ظلم روانو، ایا د ما کلام د پر تاسو اتفاق نشو کولی؟ اول به د علماو نه پوښتنه کیږي، مشایخو نه پوښتنه کیږي، د مدرسې د طلباو نه پوښتنه کیږي، دارنګه عوام الناس نه پوښتنه کیږي، سیاستدانانو او عہدیدارو نه پوښتنه کیږي چې رب ذوالجلال د کلام سره په مختلفو ځایونو کې ظلم روانو، د خپل حیثیت مطابق چا کردار ادا کړی او که نه دی ادا کړی؟ که چا ادا کړی دی هغه به بری وي. حضور مبارک ارشاد فرمایي قیامت په ورځ باندې به قرآن کریم ته یو ښکلی شکل او صورت میلاو شي، بهترین شکل او صورت به میلاو شي. رب العزال به قرآن ته فرمایي خذ ید من عرف حقک، اے قرآن کریمه هغه چا لاس ونیسه جنت ته ځان سره داخل کا چې چا په دنیا کې د ستا حق ادا کړی دی، هغه لاس ونیسه او جنت ته بوځه. په دنیا کې د قرآن څه حق دی؟ قرآن کریم دا حق دی چې ایمان پر راوړه، قرآن کریم دا حق دی چې تلاوت وکا، قرآن کریم دا حق دی چې ترجمه وکا، قرآن کریم دا حق دی چې تفسیری وایا، قرآن کریم دا حق دی چې با احکام باندې عمل وکا، قرآن کریم دا حق دی چې کله بے حرمتی کیږي نو څپېړې باندې جواب ورکا. دا د قرآن کریم حق دی چې کله بے حرمتی کیږي د وس مطابق به هغه له جواب ورکوي. او قرآن کریم به هغه چا لاس نیسي جنت ته به ځان سره داخلي چې چا په دنیا کې حق ادا کړی دی. او د قرآن کریم حق هم دا دی چې اوس بے حرمتی شوې ده، بے ادبي شوې ده، ما او تا د قرآن کریم حق څومره ادا کوو؟ به حیثیت یو عالم، به حیثیت یو عامی، به حیثیت یو عہدیدار، به حیثیت یو عالم، به حیثیت یو شیخ، به حیثیت یو مرشد چا څومره حق ادا کړی دی چې چا څومره حق ادا کړی د قرآن کریم، قرآن کریم به بیا شفاعت کوي. او کچره په دنیا کې صرف او صرف په المارو کې پروت وي او بے حرمتیانی کیږي، صرف وایو چې مونږ افسوس کوو، مونږ مذمت کوو، صرف تر دې حده پورې زمونږ خبرې وي، زمونږ کردار وي، زمونږ جواب وي. قرآن کریم حق په دې باندې نه ادا کیږي. د دې وجه نه حاضرینو ایمان چې دی داس یو بیکار سیز نه دی چې د هر چا نصیب کیږي او یا چا نصیب شي هر څو به ځان سره قبر ته وړي. ایمان چې دا ډېر مضبوط سیز دی او د دغه حفاظت چې دا ډېر زیات اهم دی او حفاظت یې عمده دی چې کله په چا باندې تا ایمان راوړی دی د دې په حق له باندې څه قسمه خبرې وشي په هغې باندې ته سټینډ بای ولاړ وې، ته په هغې باندې ودرېږې. که چېرې ما او ستا مور ته علیاذ بالله څوک کنځلو کې څومره خفه کېږو، ما او تا چا سره خدا نخواسته لانجه راغله په پیسو باندې په ځمکه باندې او لانجه مو سره شروع کړه، مونږ څه وایو ځمکه هم د ده شوه، پیسې هم د ده شوې، خو مور ته یې راله کنځلې کړي پرېږدم یې نه. ځمکه هم د ده شوه، په ځمکه زه څه کومه، ماله عزت پکار دی، پیسې هم د ده شوې، خو ښځې ته یې راله کنځل کړي پرېږدم یې نه. دا ښځې ته کنځل کول، مور ته کنځل کول دا څه شی دی؟ د ستا مور بې حرمتي وشوه، دا د ښځې بې حرمتي وشوه. که چېرې د مور او د ښځې په بې حرمتۍ باندې انسان دومره جذبات حایي کېږي چې خپل سر په ماتوي یا هغه له سر ماتوي، نو آیا دومره غیرت هم په قرآن باندې بیا نشو کولی چې که چېرې سر ماتېدو خبر راشي قرآن نه زما او ستا سر بهتر نه دی؟ دا سر ته سر ځکه وایي چې دغه قرآن کریم تحفظ پکې پروت وي. دا جان هله قیمتي دی چې په قرآن کریم باندې قربان شي. د دې د وجې نه حاضرینو قرآن کریم دا غیرتی کتاب دی او غیرت به په هغه څوک کوي چې په خپله باندې غیرتي وي. قرآن کریم غیرت، تحفظ، ناموس، رسالت او د قرآن کریم چې د کم عزت دی دا د موږ د پلار نه موچت دی، دا د مور نه موچت دی، دا د ښځې نه موچت دی، دا د لور نه موچت دی. که چېرې په ښځه او په لور او په مور باندې د هغې په کنځلو باندې غیرت کولی شو نو بیا قرآن کریم هم دا وایي چې په ما باندې به کله غیرت کې. او که چېرې غیرت نه کې نو بیا انسان له په خپل ایمان باندې یره پکار ده. د دې د وجې نه سلطان محمود غزنوي رحمه الله تعالی په حق کې راضي
بادشاہ تیر شوی دی خو یو بی مثاله بادشاہ تیر شوی محمود غزنوی رحمه الله تعالی چا په خوب کې ولیدو پس د وفات نه دا خبره دلیل العارفین لیکلې ده چا ورته وی چې بادشاہ سلامت تا خو ډیره یو لویه بادشاهي وه او د بادشاهانو نه خو سوال و کتاب او د هغوی نه پوښتنې دا خو ډیرې زیاتې وي رب در سره څه معامله وکړه خبر اورېدو قابل ده سلطان محمود غزنوی رحمت الله علیه ورته ارشاد فرمایلو چې رب ذوالجلال په حضور کې چې حاضر شوم رب راته فرمایل چې سلطان محمود غزنوی تا ته مې بخښنه در نصیب کړې ده چا ورته ویل چې ولې په کم یو عمل باندې چې په دې عمل باندې زه خو بادشاه وم زما حساب کتاب خو ډېر زیات دروندو خو لیکن خدای پاک صرف په دې باندې وبخلم چې سفر باندې روان وم په یو ځای کې زه میلمه شوم او چې چا کور کې میلمه وم هغه په داسې کمره او په بیټک کې زه دننه کم چې هغې کمره کې قرآن کریم پروت و چې ما وکتو قرآن کریم په داسې ځای کې پروت و چې که زه سملاستی نو د قرآن کریم د بې حرمتۍ او د بې ادبۍ شایبه راتله شک و شوبه راتله د دې د وجې نه زه د قرآن کریم د بې حرمتۍ نه بچ کېدو دپاره زه ټوله شپه ولاړ وم زه څه نه ملاستم زه اوده نه شوم ما آرام ونه کو چې هسې نه چې د ما شا قرآن ته رانه شي هسې نه چې زما خپې قرآن ته رانه شي زه ټوله شپه په کمره کې وګرځېدم خو شپې په نیمه شپه کې دا زړه له راغله چې ستړی ډېر شوې خوب هم درغلو د قرآن کریم بې حرمتۍ نه ځان بچ کېدو دپاره یو دا چلم ممکن دی چې دا قرآن کریم راواخله او په بله کمره کې کېږده زړه راله ایمان راله جواب راکو چې د خپل آرام دپاره قرآن د کمرې نه وباسې خیر د کمرې نه وباسې برکت د کمرې نه وباسې چې ایمان چې کله جواب راکو نفس ته جواب ملاو شو ټوله شپه تېره شوه خو زه څه نه ملاستم چې چېرته خپې مو قرآن ته رانشي شام قرآن ته رانشي په دې ادب و احترام باندې ټوله شپه تېره شوه رب العزال خالق کائنات سره چې کله زه ملاو شوم رب راته وفرمایل چې د ما کلام ادب او حرمت تا دومره ساتلی چې خپل خوب د ترې نه قربان کړو خپلې بادشاهۍ ته د ونه کتل د ما کلام عظمت ته تا وکتل رب ورته فرمایي صرف د قرآن کریم د دغې ادب په خاطر باندې ما درته ټول ګناهونه معاف کړل او تا باندې ما جنت واجب کړو دا هغه قرآن کریم دی چې بادشاهانو لم عزت ورکوي په دنیا کې مو په آخرت کې او د دغې قرآن کریم چې چا ادب کړی حرمت خیال ساتلی د عزت خیال ساتلی هغه دنیا کې بېتاجه بادشاه دی آخرت کې به هم بېتاجه بادشاه وي د دې د وجې نه حاضرینو قرآن کریم فرقان حمید سره کم از کم خپل لګاو پکار دی خپلو بچو له د قرآن کریم لګاو پکار دی او زه به اختتام کې اگر چې ټایم پوره دی خو یو گیله به زه عرض کړم چې دا قرآن کریم فرقان حمید ولې مظلوم دی ولې مونږ لګاو نشته بس صرف په دغه اخیری جمله باندې اختتام طرف ته ځم او هغه دا چې که چېرې مونږ خپلو بچو له د قرآن کریم عظمت په زړونو کې کینول غواړو نو په دې طریقې باندې نه کینی لکه څنګه مونږ روان یو مونږ کور له چې کم ماشومانو له کم کاري صاحب راځي شپږ اووه ماشومان هم په کور کې وي کاري صاحب له 3,000 روپۍ ورکوو ماشوم خو سوچ دا وي چې دا قرآن راته وایي نو قرآن داسې کتاب دی چې په 3,000 باندې هم گزاره کیږي چې کله زمونږ یو ټیچر راځي د میث د فزکس د بایو کیمسټري د انګلیش وغیره هغې یو سبجیکټ چې دا په 10,000 او 12,000 هزار روپۍ باندې پړاوي نو دغه ماشوم تربیت څه داسې روان دی چې دغه ماشوم ته دا پته ده چې دا قرآن کریم دا دومره معمولی کتاب دی چې شپږ واړه ماشومان په 3,000 راته سبق ښایي او چې کومه ټیچر مونږ له راځي هغه مونږ ته مختلف قسمه فزکس کیمسټري بایو مونږ ته ټیچ کوي هغه 12,000 هزار ورکوو د ماشوم په ذهن کې دا خبره ناسته ده چې کامیابي چې دا په هغه کې ده چې کم ګران پړاویږي د دنیا منصبونه په دې کې دي چې کم ګران پړاویږي قرآن کریم خو آسان دی چې یوه سپاره کاري صاحب ووایي دا 29 سپارې مونږ پسې خپله هم ویلی شو خو 29 سپارې په خپله باندې ضرور ویلی شي خو څنګه یې ته وایې
د دې چې کم اسرار دي، کم رموز، کم ترجمه، کم معنا، کم د دنیا او آخرت پیغام پکې پروت دی، هغه پیغام مونږ ته نصیب شوی نه نصیب شوی. وجه هم دا د حاضرینو چې مونږ ماشومانو تربیت ته ابتدا نه غلط روان دی. په سکول کې چې کله زه به حیثیت یو اسلامیات ټیچر وم، زما اسلامیات 100 روپۍ تنخواه وه، او دارنګه چې زه ما سره چې کم نور ټیچنګ سټاف و، د فزکس، کیمستري، د بایو، د انګلیش، د دارنګه د پاک سټډي، د نور چې کم سبجیکټونه و د هغې چې کم ټیچرانو تنخواه وه، د اسلامیات ټیچر په تنخواه کې په سکول کې، په کالج کې، یونیورسټۍ کې د هغې 100 روپۍ تنخواه وي. دارنګه چې کم نور کوم سبجیکټس پڑھاویږي د هغې 100 روپۍ تنخواه ده. لازمه خبره ده چې سټوډنټانو ته دا پته ده چې اسلامیات ټیچر خو 10,000 روپۍ تنخواه اخلي او د فزکس والا 25,000 روپۍ تنخواه اخلي. دا سټوډنټ بیا کله هم اسلامیات له توجه نه ورکوي، دا به ضرور په فزکس کې MSc کوي، په بایو کې به کوي، په میتھس کې به کوي، انګلیش کې به کوي، ځکه چې ماشوم ذهنیت دا جوړ دی چې که زه سبا له اسلامیات کې ام اسلامیات وکم ما به 10,000 روپۍ تنخواه وي او د 25,000 روپۍ تنخواه ده. دا ماشوم بیا اسلامیات کې ام کوي، کلم اسلامیات کې ام نه کوي، کلم قرآن کریم کې ام نه کوي، کلم په تھیالوجي کې ام نه کوي، کلم په عربی کې ام نه کوي. ضرور چې ام کوي نو بیا په ساينس کې به ام کوي، ځکه چې ماشوم ذهنیت په سکول کې تا جوړ دی چې د څومره تنخواه ده او د څومره تنخواه ده. دارنګه چې کم 4 پیریډونه وي په سکول کې، هغې 40-45 منټ کلاس وي، هغه فزکس، انګلیش، کیمستري، بایو ته ورکړي وي، چې کم نیمه ګنټه اخیری بریک نه بعد کم کلاسونه وي هغه لږ ټایم اسلامیات له ورکړي وي. سټوډنټانو ته هم دا پته وي چې دا مخکینی کلاسونه دا اهم دي، سټوډنټانو ته ذهن دا جوړ وي، سحر کې چې راشي انسان ذهن فریش وي، ماشومانو ذهن چې کومه تعلیمي سرګرمیانې د ایکټیو وي، د دې د وجې نه ماشوم ښه سبق زده کولی شي او اسلامیات کلاس په آخر کې وي، ځکه چې هغه خو هسې هم که چا وویلو که چا ونه ویلو. اسلامیات په چې کوم بورډ ایگزام وي په هغې کې 50 نمبرې وي یا یې پکې 75 نمبرې وي، او چې کوم فزکس، کیمستري، نور چې کوم سبجیکټس دي د هغې 100 نمبرې دي. دا هغه څیزونه دي چې د دې د وجې نه د ماشومانو هغه ذهنیت سازي کېږي چې کم مغرب نه مونږ ته میلاو ده، کومه ذهن سازي مونږ ته د غیر مسلمو نه میلاو ده. که چېرې مونږ دا اهمیت مسلمان په خپله قرآن له کم ورکوو، قرآن ټیچر له کم ورکوو، قرآن کریم ټیوټر له کم ورکوو، لازمه خبره دا ده ماشومان مونږ اسلام ته بیا نه تیارېږي. تنخواه ته چې ګوري، سټیټس ته چې ګوري، که چېرې ټیوټر راځي او ټیچر راځي کور له، اغله کور نه چای هم راوځي، اغله بسکټ هم راوځي، د روټۍ انتظام هم ورته کېږي، او چې کم کاري صاحب کور له ورځي نو ځواب له راشي چې مور مو وایي چې کاوس کې هغه ست هم نیمګړی غوندې ست وي. یا ساتئ دا ماشومان کلم د قرآن کریم پاسداران نشي جوړېدی، دا قرآن کریم باندې کلم قرباني نشي ورکولی، دا کلم قرآن کریم فرقان حمید باندې خپل ځان او خپل اولاد نشي قربانولی، ځکه چې تربیت د ماشومتوب نه دا شوی دی چې کاري صاحب ته د کاوې ست کېږي او ټیچر له چایو سره بسکټ هم راوځي. دا هغه ذهنیت سازي ده چې د دې د وجې نه د قرآن کریم فرقان حمید هغه عظمت زما او ستا په ذهن کې نه کینی، زما او ستا په زړه کې نه کینی چې کم سکیل دی د اسلامیات ټیچر سکیل دی، هغه کم سکیل دی، کم ګریډ دی، کمه تنخواه ده. دغه ټول هغه څیزونه دي چې قرآن کریم نه نوجوان نسل لرې کړی دی، نسل در نسل چې کم نصاب روان دی، کم تعلیمات روان دي، کم کردار روان دی، دا د قرآن کریم نه دوری اختیاروي. ځکه کافرانو ته دا پته لګېدلې ده چې که مونږ د قرآن بې حرمتي کوو نو مسلمانان لا اوده دي، لا راویښ شوي نه دي. خو که چېرې قرآن له مونږ عظمت ورکو، قرآن کریم له مونږ شان و شوکت ورکو او مغربي دنیا ته پته ولګي چې نه نه د مسلمان په زړه کې د قرآن ډیوه بله ده، دا څوک مړ کولی نه شي. بیا کلم دا جسارت څوک هم نشي کولی چې د قرآن کریم بې حرمتي وکړي. غرض مدا الله کریم خالق کائنات د قرآن کریم فرقان حمید عظمتونه زمونږ نصیب فرمایي. قرآن کریم په عظمت باندې الله کریم زمونږ قربانیان نصیب فرمایي. واخر دعوانا
أن الحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.